زه په پاکستان کې د ډېر وخت نه دلته اوسېږم، غالبا زما پیدایش هم د دې ځای دی او د هغې موږ سره خپل دغه سیټیزن افغان کارډ چې کوم دی هغه موجود دي شته. او دلته زه د فروټو روزګار کوم د چارسدي هسپتال ته مخامخ زما دکان دی او د هغې باوجود زما اوښې دي غالبا په 2014 کې هم دي یو ځل په ما باندې اټیک کړی و، نو هغې کې زما نه څه 2.5 لکه روپۍ دي اخیستې وي او دغه کړې وي، کله به یې راته یو څیز دغه کړو، کله به یې راته بل څیز دغه کړو، بیا باوجود د هغې نه بار بار دی راځي دلته په لکه وهل ټکول هم کور کې وکړي راسره او دغه هم راسره وکړي او بیا سامانونه هم رانه اوس نن دغه یو 4-5 ورځې مخکې بیا راغلل راته ویې چې یاره دې سره د 2 ګاډي کسان د حیات آباد نه راغلل. زه د احمد سید دی په وجره کې چې کوم دی راغلی تا سره مونږ خبرې کوو په هغې ځای کې چې دی په دغه دی ما ته لاس راواچولو، زه یې وویلم دغه یې کړم، نور کسان یې راوستي و زما د کور نه څه چې کوم د کار سامان و هغه دی اوچت کړی و او وړی و. نن بیا راغلل او ویې چې یاره ته دغه نه نو نور سامان چې کوم و زما چې کوم هغه د روزګاري بکسه کې پیسې وي کاغذونه مې و دغه و هغه بکس چې کوم دی نن بیا په سوزکي موټر کې چې دی هغه یوړل په هغې کې چې کوم دی زما وهل خوړلي و د هغې میډیکل ریپورټ هم چې کوم دی زه ایمرجنسي ته وړی وم، زما په سترګه وینه هم راغلې وه، په غوږ مې هم وینه راغلې وه او د هغې دپاره چې کوم دی بیا موږ میډیکل ریپورټ تیار کړلو او دغه کړلو او ډاکټر راته وویل چې ته لاړ شه ستا نقصانات زیات دي، ته د دماغو ډاکټر ته لاړ شه. د دماغو ډاکټر ته لاړم، د دماغو ډاکټر نیرو ډاکټر ته ولېږلم، هغې راته وویل چې یاره ته ایم آر آی ایکسرې وکړه. ما هغه ایم آر آی ایکسرې چې دا وکړله هغې راته وویل چې یاره تاله به د دې هفته پس ریپورټ میلاویږي او دغه کې نن بیا راغلله او دغه بکس زما چې کوم دی هغې کې زما 15-20 لکه روپۍ پرتې وې د روزګار. زه د پېښور د منډۍ نه د فروټو روزګار کوم او 6 کالو نه زما د هسپتال ګیټ ته مخامخ دکان دی او په دې دکان کې زه د فروټو روزګار کوم، ما سره پکې نور کسان کارم کوي، دی اوس ما نه د روزګار له پرېږدي او نه د خپلو بچو تحفظ ته ما پرېږدي، زما د بچو چې کوم دی سکولونه سبقونه دا هر یو څیز تباه کېږي او دی بار بار ما تنګوي غالبا د 2014 نه واخله تر دې وخته پورې دی ما تنګوي، کله وایي تا به وژنو، کله څه وایي وال ټکول او دغه او ما په خپله باندې زه بیمارم یم او د دې چې دی اوس زه چې بزدوري ونه کړم بچو له زه د بچو تحفظ وکړم د ځان تحفظ وکړم، نو زه د پولیس نه هم دا غواړم چې یاره ما له خپل تحفظ چې کوم دی دا ښه صحیح میلو شي او زما تحفظ وکړي او بار بار زه لکه پولیس ته تللی یم په دې نه مخکې ما یو دغه کړی دی هغې سره نور څه دغه دي زموږ دښمنۍ دي بدۍ دي یا دغه دي او هغې کې دی چې دی ښه ملوث دی او هغې زما دپاره چې کوم دی اوس د دې ما د خپل مال حال نه ما چې کوم محنت کړی دی او دغه مې کړی دی او په هغې کې ما پیسې ګټې دي، نو دا پیسې خو زما دي، نو دی خو زما سره دی کې څه حصه نه لري، کله رانه ګاډي پکې ونیسي، اوس هم رانه پکې چینچي بوتلې د هغې کاغذ هم ما سره موجود پروت دی او دغه دی هغه هم رانه بوتلې ده، اوس یې دا پیسې یوړلې هغه هم رانه دا هر یو څیز چې کوم دی ما سره ثبوت پروت دی، بار بار هر وخت زه چې کوم دی ما پولیس دغه کړی، نن هم چې کومه کمره دی خالي کړې ده هغې له ما د سیټې تاڼې ایس ایچ او اډیشنل ایس ایچ او چې کوم دی هغه راغی هغه وکتل، هغه زما دغه وکړلو خو زه د دې پولیس نه دا غواړم زما لیسنس نه کېږي چې زه لیسنس وکړم یاره زه ځان سره تماچه وګرځوم یا ټوپک وګرځوم چې زه د ځان تحفظ، نو زما تحفظ چې کوم دی نو دا به په کار وي، زما د دې بچیو د دې سبقونه دي د دې سکولونه دي، زما نور داسې وروڼه مې نشته، مشران زامن مې نشته، دغه مې نشته، د دې به څه کېږي. زما صدیق نوم دی، ما ته چې څه نقصان ورسېدل د دې به اجرایي مو او کوچی او صدام د دې به د حبیب نور د دې به دا ذموار ځکه چې دی په دغه 2 ګاډو کې بله ورځ ایکوا کې او په الټو کې د پېښور نه ما پسې راغله او د احمد سید دغه ډب غریب آباد کې چې کومه وجره وه په هغه وجره کې ما له لاس راواچو، چې لاس یې راواچو زه نو زما په سترګه م وینه راغلله او په غوږونو مې وینه راغلله، نو زه د دې اوس لکه زما تحفظ چې کوم دی ضرور دی او زه چې ما له هر څه نقصان رسي، زما بچي ته څه نقصان راځي، زما لور ته نقصان رسي، زما زوی ته نقصان رسي، د هغې به دغه خلک ذمه وار وي.